ځوانۍ ته ورسېد او د فرعون د کوره به د مور تپوس له اندارې لبته خو یاد ساتئ په داسې وخت به ته چې خلک به ناخبره بو بې خبرۍ کې اوس د دې علما ګڼ وجوهات لیکي لیکن بهتره وجه دا ده چې موسی علیہ السلام به چې صدا سیولید نو فوراً پې به رد کو چې دا ولې کوئ داسې مه کوئ دا وکئ داسې وکئ دا مه کوئ نو خلکو یې هلکه ته په څه کارونو کې ګوتې وای نو د هغې د وجې نه موسی علیہ السلام یا به غرمه ته چې خلک به ودو آرام به یې کو یا به ماښام ته چې خلک به په روټۍ خوراکو کې مصروف وو دغه شانتې دی روان دی دوه کسان دي په آپس کې نښتي دي یو د قوم د موسی نه دی یو قوم د فرعون د قبطیانو نه دی دا چې کم د قبطیانو نه و د زیاتې کو په هغه بني اسرائیل باندې هغه موسی علیہ السلام ته غاږ کړه موسی علیہ السلام ورته څه ښونه وکړه خو هغه نه منله نو موسی علیہ السلام سوک چوت کړ راپرېښود په هغه یو سوک سره د هغه کار تمام شو نو دغه پوره تفصیل اوس په دې مرحله کې ذکر کړي نو قرآن کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم ولما بلغ اشده او کلا چې ورسید مضبوطیا د عمر تا موسی علیہ السلام یعنی ځوانۍ ته واستوا او مضبوط شول اندامونو باندې واستوا او مضبوط شو په اندامونو باندې یا بل مانو کا واستوا او برابر شو دے پا اندامونو او پا عقل باندې آتیناو ورکڑیو منگا دلارا حکم و علم عقل مندی و علم او پویا دا لفظی مانا شو اے بلا مانا آتیناو ورکڑیو منگا دلارا حکم و علم حکم علم دا احکام دنیاویو و علم او علم دا احکام اخریو اے حکم احکام دنیاویہ و علم احکام اخروی یا بل مانو کا آتیناو ورکڑیو منگا دلارا حکم یعنی فرق پما بین دا حق او دا باطل و علم او پویا وکذالک دارنگی نجزی المحسنین بدل ورک منگا المحسنین نیکانو تا المحسنین نیکانو تا ودخل داخل شو مدینی تا اس دا مدینی نا مراد خار دے مصر سیدہ جی ودخل المدینہ او داخل شو خارتا علا حین ان غفلت من اہلها فوخد نا خبری من اہلها دوسیدن کو داغی فوجد فیها پس ویکت پدی کے رجلین دوا کسان دوا تنا چی جنگی کو دیو بل سرا چی جنگی کو دیو بل سرا یو دا قوم دا بنی اسرائیل دا قوم دا موسانو او بل دا قوم دا کبتیانو او یقیناً اغپ دا باند زیادے کو لکه علماوی کنا لرگی وی داویسا اگر ورطی لکه زیاد تی کم کلغوانی وینا دا ټول با اوڑی دا ټول با تا اوڑی نو پدی کی موسیٰ علیہ السلام سرگن شو
نو دا ورته فریاد وکړو چې موسی راشه دې سړي نه مې خلاص کا اسپي څه ظلم کوي زیاتې کوي نو ځکه یې وایي هاذا دا یو د ډلې د موسی علیه السلام نو وهذا من عدوه او دا بل د ډلې د دشمن د موسی علیه السلام نو پس مدد وغوښته د موسی نه الذي آغا کس چې د ډلې د موسی نو علی الذي پا آغا کس باندې چې د ډلې د دشمن د موسی نو موسی علیہ السلام راغی لومبه ورته خبرې مبره وکړي جی مکه وای داسې زیاتې ګوره دا تاسو ظلم راغسته دي اس پیسه دا غریبانان تنګوي داسې یا مثال په تور کې مفسرین وي الکه دا لرګي کم کا کنه ولی دومره دا کوي نو هغه تاک سکار د فلان کې لیګیا شو نو موسی علیہ السلام یو سوکو لډیرو نو بس موسی علیہ السلام سوک تاو کو نو زکای دی وی پس سوک را پریخو دلارا موسی علیہ السلام فقضا علیہ پس جون ختم کو ددہ علیہ پاغی باندی پیو سوک سر ٹوکرش دا پینڈے شیخ القرآن بھی کنا پس اس کا ٹیر لوز ہو گیا دا ٹیر لوز شلال آوات ہوا تھا چی سنگا دا اوکتا قالا اوی موسیٰ علیہ السلام هذا من عمل الشیطان دا عمل دا شیطان ندی انہو یقیناً دا شیطان دشمن دے مضل مبین او خطا کون کے اخکارا دے اس چی دا مانا کئی نو پدی باندی بیا گر اعتراض راجی او یقیناً دا مشکلاتو نہ دے چو گورا جی موسیٰ علیہ السلام سو من عمل الشیطان منگوی گورا دا سکرا پر خودل او دا قتل دا قبطی باعتبار دا ظاہر دا یو عمل قبیح ہو بیکار عمل ہو نو وز دا سی قبیح عمل نسبت اللہ تا کول دا سوی ادب دے نو د دې د وجنا موسی علیہ السلام نسبت شیطان ته وکړو دیم جواب دادی چې دا سوخو سبب وګرځي د قتل د قبطی او دا قتل د قبطی سبب وګرځي د قصاص او دا قصاص نه دی دا سبب د تکلیف وګرځي د پیغمبر او یقیناً د پیغمبر په تکلیف باندې شیطان خوشحالیږي نو موسی علیہ السلام وی هذا من عمل الشیطان ہائے شیطان پہ خوشحالا شو ہائے شیطان پہ خوشحالا شو زکر چی تکلیف انبیاء باندې خوشحالیږي درم جواب دادے چی ایزے من عمل الشیطان لغون عبارت محذوف راو باسا عبارت محذوف راو اے دا عمل نا مراد لخکر دے دا عمل نا مراد سے دے لخکر نو مانو کا قالا اوی موسیٰ علیہ السلام هذا من جند الشیطان دا مقتول چی دے دا لخکر دا شیطان لخکر دے دا مقتول چی دے اے دا شیطان لخکر دے صحیح دے جی یا دا ہوا یا دی حاضا کے مقتول عمل تا اشارہ دا مقتول عمل تا نو مانو کا قالا اوی موسیٰ علیہ السلام حاضا دا عمل دا مقتول چی دے من عمل الشیطان دا شیطانی عمل دا شیطانی عمل نو چی دا معنی کئی نو انشاءاللہ اس قسم اعتراض بنا راضی
سیدہ جی قال ویل موسیٰ علیہ السلام ربی ورب آدم انی ظلمتو بے شک ما کمیوں کو نفسی زان لا فاغفر لی لفظی معنی صدا بخنو کی ماتا پس بخنو کڑا دتا منگوی گورا ایز غفرہ بمانا ستارہ دے سیدہ جی نمانوں کا قالا ویل موسیٰ علیہ السلام ربی ورب آدم انی ظلمتو بے شک ما کمیوں کو زان لا فاغفر لی پس پردہ راولی پا ما باندے فغفر لہو پس پردہ راوستا اللہ پدا باندے اللہ پما پردہ واچای چی زما دا خبر اخکارا نشی نو بس اللہ پی پردہ راو سا دیر وقت پوری نو معلوم انہو بے شک شان دادے هو الغفور الرحیم دا اللہ بخون کے مہربانا دے او نورم گن جوابو ندی چی انی ظلمتو نفسی چووی اے دا بیعتبار دا عجز بیعتبار دا عجز یا پدی اعتبار چی یر دا یو خلاف اولا کارو سیدہ جی یا پدی اعتبار چی دا یو دا سی عملو چی بغیر دا اجازت دا اللہ نو دا سی دیر جوابات تی خو خیسته خبر دادا چی ایزے دا غفرہ ندے دا پمانا دا ستارہ واخلا نو فغفر لی اے پس پردہ واچو پما باندے نو فغفر لہو پس پردہ راوستا اللہ پدہ باندے دیر وقت پوری دا خبر اخکارا نوا سیدہ جی إنه هو الغفور الرحيم قال ويل موسى عليه السلام ربي ورب آدم بما أنعمت عليها فسبب دا انعام کولوستا فما باندی فلن اکون ظهيرا للمجرمين پس نشوم از امدادی عملا تڑے للمجرمین دا پارا دا مجرمانو اللہ دا استا دا انعام و جواب چیز دا ظالم مرگر نشوم سیدہ جی یا انعمت علیہ دا دی جواب محذوف راو باسا قالا ویل موسیٰ علیہ السلام ربی ورب آدم بما انعمت علیہ پسبب دا انعام کولو ستا پم آباندی فلا تہنی پس ما مرسو آنکوا فلا تہنی پس ما رسوا کوا فلن اکونا پچرب آنشما ظہیرا للمجرمین امدادی عملا تڑے دا پارا دا مجرمانو فاسبہا پس اگرز ایدو فی المدینہ پخار دا مصر کے خائفم یریدن کے یترقبو چی آنخواہ دیخواہ قتل کولا او یقیناً دا اسباب دا لاندی دا یرا چی دا کنا دا شرک ندیخوا یا ساتای دا نا چی دا اسباب دا لاندی یری تو منگ شرک بیو منگ آگا بیو چی ما فوق الاسباب بی چی بل چانا یری گو ما فوق الاسباب نو دا شرک دی چی ما تحت الاسباب یری نو دیتا نچا شرک پیلی نو تا سوک شرک وی نو زکایزی ہوئی یا ترقبو چی آنخواہ دیخواہ قتل کولو فَإِذَا الَّذِي پس آغا کسا فَإِذَا الَّذِي پس ناس آپا آغا کسا چی مدد غوختے ہوں ددانا بالامس پرونا بیا فریاد اکو دتا بیا فریاد اکو دتا موسیٰ چوکا دا غبل تعلم شوے دی اور چی سنگ داغا نظر پا موسیٰ ولگی
نو هغه بیا موسی ته چغه کړه نو چې موسی ته چغه کړه نو موسی علیہ السلام هغه ته وی قال او موسی علیہ السلام قال او له دتا موسی علیہ السلام انک لغوی مبین یقینا یتا زیادتی کون کے اخکارا یا پریشان اخکارا لغونی ہوتا غصہ ونی شو کنا علاقہ چگورم استاغ وائمہ چگورم استاغ وائمہ نور سکار دشتے ہو کنا او چې د موسی علیہ السلام هغه غصې ته وکړه نو پرونه خو هغه سکوم لیدلی نو په ده باندې ورپرپې راغی چې داسې نه چې په ما راتاو کړي او چې په ما یې راتاو کړو نو پرونه یو ټوکری کړی داسې نه چې نن زما د ټوکری کویدو لمبر راشي حالانکې د موسی علیہ السلام دا اراده نه وه خو ده ته هلکه نور څه کار دی شته او که نه بس هر چا ته اړمیږي قرآن وی فلما پس هر کلا چې اراده وکړه موسی علیہ السلام چې لاس واچوي بالذي په هغه کس باندې هو عدو لهما چې هغه دشمن د دې دواړو چې هغه دشمن د دې دواړو قال او دغه بنی اسرائیل یا موسی اے موسی اتريدو آیت اراده کوي ان تقتلنی چې ملکی مهنان کما قتلت نفسا بالامس لکه چې وجل دې یو نفس پرونا زه بے خوند مرګري دا حال بے خوند مرګري دا حال تب داغه دا مطلب کار کوي داغه لپاره بلیږي هغه بار سره ډنډوره کی او د داسې ولې وکړه ایز خود موسی نه د واورید انک لغوی مبین نو د باندې رپرپې راغی رنګ زیړ شو هر څه زیړ شو نو دته خو معلومه شو چې یاره د موسی څو خود لیدلی نو بس هر څه ډنډوره ته ما مړ کوې نه لکه چې تا پرون یو وجلی دی نن ما دغه کوي او بیا څه وایي ان تریدو ته اراده نه کوي الا ان تکونا مگر دی خبرې چې شي ته جبار فی الارض پزمکا کې فی الارض پزمکا کې زجاج وی رحمه الله اے دا جبار په لغت کې آغا چاہتا ہوئی چه کم دا اللہ احکاماتو تا غاڑا نیک دی او تفسیر قرطبی ہوئی دا با عربو پا آغا وقت کے ہوئی یو سڑی با چی دو قتلا بی گناہ اکڑا نو آغا تا با جبار ہوئی اسی که یو تن بے وجه وی خیر دے پروانی شی خو چی دو بے اکڑا بی گناہ ویلکا جبار دے نو زکایزی ہوئی وما تريدو او تا اراده نکای ان تکون من المسلمین چه شیط دا اصلاح کونکو نا بس چه کبتی دا واری دا کنا کشمکش خو جاریو لاش خو منتے شویو دا قتل چا کرده دی نامعلوم افراد لکه یو وقت توبه استغفار اللہ پاک لوی رحموں کو او یقیناً کسوک منی او کنا منی دا خبر با خب نرکو چی دا سیرا میاں نواز شریف تا حاصل لا دا کراچے دا عمل اگر چی راحل شریف ہو خوزد آویم چی دا فوج دا زرداری پا دور کیوں مو اگو والی نکولا دا غنمک کی نورو مو اگوی والی نکولا خو بہرحال دا کراچی دا امن صحرا دا میاں نواز شریف تا حاصل نو دا دی دا وجہ نا تاسو بکتو پا آغا وقت پا اخبارونو کی برالا فلان کیزے کی مڑے پروتو چا قتل کر افراد سوک دی نامعلوم نو دا شانتی دا املا نامعلوم قاتل خو نو معلوم چیرا موسیٰ نو آئیزے چی سنگا دا خبر دی بنی اسرائیل دا خلینا اوتا کبتی واوری دا اغوار من لکڑا فرعون تی خبری وینا یاغا مڑے چی شوی ویاو یاغا موسیٰ کر لے یہ دا سوئی ویاو فوراً اجلاس دا پارلیمنٹ راغو اسے چلو گئی بس پریدائی ما وجن ہے
اے چې په اخلاص لګیای کنه الله بدل په دشمن کې مرګره پیدا کړي الله په دې کې دنه یو رجل مؤمن پیدا کړ هغه په منډه لاړ موسی ته سره داسې مشران ناشتي او ستا خلاف فیصله کوي د مرګ دا چلو کو اوزه د دې ځای نه ځان وباسه د مصر نه ها نو هغه طرف ته اشاره کوي ښا پارلیمنت دغه شو اجلاس راغوښته شو او د موسی خلاف اوس فیصله کیږي اے الله پاک د دینه یو رجل مؤمن را پاسو موسی ته خبر رسي قرآن وی وجاء رجل من اقصى المدینه راغ یوتن د اړخ د خارنا یسعى چې منډه وهلې ایز رجل مقدم کړي دی او سورت یاسین کی رستو راولې ایز رجل مخکې دی یاسین کی رستو دی ولی ویا اسی دیم جواب دا دی و ایز رجل مخکې کړي دی سورت یاسین کی رستو کړي دی و دا زکا چې ایز خبره د ذات د پیغمبر دا او الته خبره ای حفاظت د دین د پیغمبر دا نو ذات د پیغمبر دا لوی دی اے حفاظت د دین نا نو زکا ایز رجل مخکې کا چې پیغمبری نو علاقه به دین خوریږي کنه چې پیغمبر نه نو دین به څنګه خور شي لہذا ذات د پیغمبر یعنی حفاظت ذات د پیغمبر دا یو اهمیت لري یو مقام لري نو دا هغه اهمیت د وجینا رجل مخکې راوړ او هلته خبره د حفاظت د دین د پیغمبر وا نو زکای رستو راوړ خبره ختمه شو قال یا موسی ویل دغه رجل مؤمن خا یا موسی او موسی ان الملأ یقینا عذرا غټان فیصله کوي ستا خلاف دیل اپارا چې ملکی تا فخرج پس اوزا د مصر لا غانو بس موسی او بیا ورته سوی وی انی لکا یقینا یمز استاد اپارا من الناصین د خیر خواهی کونکو نا فخرج پس اوت موسی منها د دې زینا او دیتا نیجی سرحد چو هغه د مدینو التواو ها مدین تلار روان دی وسه قرآن عجیبونه انداز کی ہوئی خائفا یریدن کے یترقب چی آخوا دیخوا قتل کولا او پا جبه سوی قالا ویل موسیٰ علیہ السلام ربی ورب آزما خلاص کیما من القوم الظالمین دا قوم ظالمانونا ولما مخ اکڑا مدین طرف تا چی مدین تا رسیده نو لازمی خبره د پیدل سفر دی بعضی علماوی د 10 ورځو سفر کړو د 10 ورځو اور آلتا مدین په غاړه یو کوی دی خلق خپل بیزی سره یو دو جنکۍ دي سیټ ته ولاړې دي نه په خپله نیجې کېږي نه خپلې بیزي هغه نورو بیزو سره یو ځای پرېږدي ها نو بیا څه وشو نو انشاءالله که الله ژوند راکړی الله رب العزت زمونږ دا درس خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زما د میاں نیکونو لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرام او د شیوخ لپاره د تمام اهل حق علماء لپاره طلباء لپاره طالبات لپاره ستاسو لپاره زمونږ د لپاره زمونږ د اهل او عیال لپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د ایجاز ذریعہ د خلاصي ذریعہ د بخانه وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي الله یې د ټولو بخښنه وکړي او چې څومره بیمار الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکړي بیا خاص کر زمونږ د ایز درس والا ملګری ناست چې د دوی کور والا بیماره د هغوی له دعا کوئ چې الله دې له شفای کامله ورکړي دغه شانتې په دې تورسرو کې زمونږ یو خور ده د هغوی ورېرونه پرون اکسیډنټ کړی او د هغوی لپاره دعا کوئ چې الله دې له شفای کامله صحت کامله ورکړي دغه شانتې چې څومره نور بیماره دي الله دې ټول له شفای کامله او صحت کامله ورکړي
ورکی او چې څومره پریشان دي الله دې ټول پریشانی په خوشالو بدل کړي او چې څومره بی اولاد دي الله دې ټول جوړې د اولاد د نعمت نه ډکوي چا نارینه اولاد نشته الله دې هغه جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډکوي او چې کوم اولاد والدي الله دې هغه اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي الله دې خپل دین صفایان جوړ کړي الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي الله دې صحیح مسلمانان جوړ کړي الله دې مونږ ټول خپل په دین کې قبول کړي الله دې مونږ ژوند د ایمان راکړي د اسلام راکړي د پیغمبر د طریقو مطابق راکړي الله دې مونږ د بے حیاي د ژوند نه د الزامونو د تهمتونو د پیغورونو د ژوند نه د بے غیرتو او د دوسوالي د ژوند نه الله دې مونږ ټول حفاظت وکړي الله دې مونږ ټول د بدنامو د مرګ نه د الزامونو د تهمتونو د مرګ نه اچانک او د حادثو د مرګ نه الله دې مونږ ټول حفاظت وکړي الله دې مونږ ټول ګناهونه معاف کړي الله دې مونږ ټول خاتمه پر ایمان نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځن کدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله دې مونږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا